ناظرین تاسو ته بریکینګ نیوز درکو چې نن په نای سکول سیستم باجوړ کالونی بایپاس روډ مردان کې د اقرا تحفظ تعلیم ارګنایزیشن د سوري د لاندې یو مهمه غونډه وشوه چې پکې د اقرا تحفظ تعلیم ارګنایزیشن صوبایي صدر ښاغلي ګلنبي موسازی صاحب د پیښور نه ګډون کړی و. هغوی سره د تنظیم روحي روا ښاغلي مولانا حضر حیات صاحب، امجد حسین دیار صاحب، دلنواز صاحب او د پرایویټ تعلیمي ادارو نورو ډیرو ګڼو مشرانو هم ګډون کړی و. دغه غونډه کې د مردان نه علاوه د نوخار سیمې سره تعلق لرونکي پرنسپلانو هم مردان ته راتګ کړی و چې مقصد یې د پیښور نه بعد په مردان کې د اقرا تحفظ تعلیم ارګنایزیشن باضابطه کابینه جوړول وو، کوم چې په پیښور کې د پرایویټ سکولونو د حقونو دپاره د مخکې نه کار کوي. ضلع مردان کې ښاغلي عباس صاحب د تنظیم صدر وټاکلی شو او هغوی سره ښاغلي انجینیر مدثر صاحب جنرال سیکرټري، ښاغلي محمد عالم صاحب فینانس سیکرټري، ښاغلي ابو سعید صاحب نائب صدر، ښاغلي محمد عاطف صاحب سینئر نائب صدر او ښاغلي شاه سعود مایار صاحب ډیپټي جنرال سیکرټري وټاکلی شو. نننۍ غونډه کې دوی باضابطه طور د خپلو عهدو حلف واخیستو او دا ټینګه واده یې وکړه چې انشاءالله تر اخري سلګۍ پورې به د پرایویټ سکولونو او د وړو تعلیمي ادارو د پرمختګ، تحفظ او د بقا جنګ کوو. غونډه کې شرکت کوونکو نورو پرنسپلانو دوی ته د زړه له کومې هرکلی وویل او د هر قسمه تعاون یقین دهاني یې ورکړه. واضح دی وی چې د پیښور نه بعد په صوبه خیبر پښتونخوا کې مردان دویمه ضلع ده چرته چې د اقرا تحفظ تعلیم ارګنایزیشن باقاعده آغاز شو او یوه باضابطه کابینه هم جوړه شوه. د اقرا تحفظ تعلیم ارګنایزیشن ایمز دا دی چې انشاءالله موږ به دا وړې ادارې کومې چې د لارو کوڅو کې دي د 100 روپو نه والا تر 3000 پورې 2500 پورې 2000 پورې کم فیسونه اخلي. انشاءالله د دې ادارو د تحفظ دپاره به موږ اقدامات کوو. د دې مسایل به انشاءالله موږ خپل مسایل ګڼو. د سکول د رجسټریشن نه والا نور داسې څونه مسایل دي د هغې حوالې سره به موږ خپلې هلې ځلې کوو انشاءالله چې د دې هر مشکل به موږ خپل مشکل ګڼو. افسران دي که وزرا دي که عمرا دي دې سره به د دې وړو ادارو د پاره مونږ خبرې کوو، مصالحت به کوو، ټیبل ټاکس به کوو. هغې نه پس که چېرته زمونږ مسله په ټیبل ټاکس نه حل کېده نو انشاءالله چې مونږ به بیا د کوټ دروازه په لاست کې بالکل اخره کې به بیا مونږ د کوټ دروازه ټکو او هغې ته به بیا مونږ ورځو غاړه غټی. په اخره کې د مدثر صاحب، امجد حسین صاحب دیار، علم صاحب، فایق صاحب، ابو سعید صاحب او د مردان د ټول رونو سره د عباس صاحب ضلع مردان صدر او زما رور شاه سعود صاحب د دې ډیره زیاته شکریا دا کومه چې ما له دونه وخت راکو، ما سره دونه وخت لګولو او زه د دې جوګو ګڼلم چې زه دلته په مردان کې راشم او د دې یعنی کابینه جوړه کم او دا زما ملاتړ شي. مونږ چونکې ټول یو بگ کنټریبیوټرز یو، څومره چې پرنسپلز دلته کې ناست دي د معاشرې دپاره او سوسایټي ته مونږ یو ډېر غټ کنټریبیوشن ورکوو د تعلیم حوالې سره. اوس په دې کې هرډلز راځي او په دې کې مشکلات هم راځي، په دې کې ښه وخت هم راځي اور نیشنل اور انټرنیشنل هرډلز مونږ ته په دې کې هر وخت موجود دي. اوس د دې هرډلز سامنا کولو دپاره، فیس کولو دپاره اور هغه آیډنټیفای کولو، ریکټیفای کول اور ختمولو، خپل لاین ته واپس راتلو دپاره مونږ ته یو داسې پلیټفارم ضرورت دی چې په هغې کې زمونږ نمایندګي اور زمونږ مشري یو کس وکړي او هغه سره یو ښه کامپیټنټ ټیم وي. هغې کامپیټنټ ټیم په دې هر څه باندې یو براډ سپیکټرم کې د هغې تجربه هغې دا ټول دفاتر کتلي، د ټولو افسرانو سره میلو شوي، د هغې سایکي معلومه کړي. نو موږ ته چونکې دا کم ملګري چې نیو ټو د آفیس نو هغې ته په دې کې بیا ډېر اسانتیا معلومیږي. نو زما
د نننی نشست کې د الله پاک نه دا دعا ده چې موږ ټولو له د الله پاک دا توفیق راکړي چې د کم تعلیمي کار چې دی پیغمبرانه کار دی دا د الله پاک زمونږ نه په صحیح طریقې سره واغستی کی او څومره چې زمونږ مشکلات دی هغه د الله پاک حل کی. کم کابینه اعلان چې وشو د هغه ملګرو ته مبارکباد پیش کوم. د هغې نه بعد دا څونه وخت شو، کال یو نیم دوه شو، ډېر تنظیمونه خو لګیا دي هلې ځلې کوي، خو په ګراوند باندې زما په خیال هیڅ کار نشته. مونږ پرایویټ سکولونو ته چې کم مشکلات دي نو د هغې دپاره څه ټوس اقدامات د یو تنظیم د طرفه نه کیږي. د ټولو ملګرو ته ویل غواړم چې زمونږ تعلق چې دی په مردان اقرا تحفظ تعلیم ارګنایزیشن سره دی او نن نه بعد به مونږ خپلې هلې ځلې خپلې منډې تړلې چې څنګه مخکې والي دي د وړو ادارو خدمت هم کړی دی، د چا سره کو آنلاین مسلې، چاته رینیول مسلې، چاته رجسټریشن مسلې یا چاته نور داسې غټ مشکلات دي، نو چې څنګه مخکې هغې سره منډې تړلې والي داسې د دې نه بعد به مو کوم. نو زه ټولو ملګرو ته وایم چې زما په خیال چې د دې چای روټۍ تنظیمونه وځئ تاسو. دا تش چای روټۍ نه دي چې یو سړی چای وڅکي روټۍ وخوري او بس خبره خلاصه. مونږ له په ګراوند باندې کار پکار دی چې مونږ د یو سکول خدمت وکړو، د یو سکول ته مشکلات دي چې مونږ هغه ته دروازه وټکو او د هغه مشکلات د هغه په دروازه کې حل کو. دا نه چې زه پېښور ته یو ځای ته بل ځای ته ځم، زما ملګرو ته منت زارۍ کوم، خپلې پیسې لګوم، خپل دغه کوم. زما په خیال له دغې څه فایده نشته. زمونږ دا ایم دی، دا مقصد دی د دې تنظیم چې مونږ حکومت ته په ذهن کې دا خبره واچو، خپل دا خبره ورته مخې ته کړو چې یاره تاسو هغه ادارو سره چې کم غټ فیسونه اخلي ای سره دا په یو تله کې مه تلئ. نو زمونږ حکومتي ادارو ته پی ایس آر اے ته، ایم ډي پی ایس آر اے ته او دغه رنګې متعلقه بورډز یا د چې کوم د ټیکس اخیستونکي ادارې دي دې ټولو ته دا گزارش دی چې هغه دا چې کوم ادارې چې کوم دی د حکومت سره چې کوم دی ملګرتیا کوي او حکومت سره چې کوم دی یو لاس کوي او کم افیسونو باندې ماشومانو ته تعلیم ورکوي، نو دی هغه ادارو سره نه تلي او دی نه چې کوم دی دا مختلف قسمه ټیکسونه او جرمانې چې کوم دی دا لرې کړی شي. د مردان کابینه الحمدلله نن وجود ته راله، په هغې کې ډېر مخلصه کسان چې هغې خپل ژوند، خپله زندګي، خپل ټول قوتونه د خدمت دپاره نورو تنظیمونو سره وقف کړي، لیکن هغې ته هغه دلي سکون او اطمینان نه حاصلېدل د هغوی نه چې هغه کم عزت و کم. نو الحمدلله هغې هم وکته چې زمونږ رفتار د غریب طبقې د دغه سره زمونږ رفتار کیږي. نو الحمدلله نن دې تنظیم ته رال، زه مبارکبادي ورکوم دا کسانو له او موږ د دې نه تمه ساتو ډېر. زمونږ مقصد دا دی چې تر څو پورې موږ سره عجز سکول موږ نه دی روچت کړی، د غریب بچي موږ د دې خبرې نه دی جوګه کړی چې هغه د مالدار، د یو خان او د یو نواب سره څنګ په څنګ لاړ شي. نو د هغې دپاره خدمات د وړو ادارو داري چې د هغې پیسونه دونه نه دي چې هغه مطلب د هغې د برداشت نه بار دي. موجوده حالات زمونږ چې کم روان دي، که هغه زمونږ د پی ایس آر اے سرې دي یا د بورډ سرې دي، کوم ملګري چې افیکټیز دي د بورډ، چونکه هغه غلطي د بورډ روانه وه او موږ ته زموږ ملګري د هغې د لاسه چې کوم دی هغې ته کوم هرډلز او بیریرز راغلي دي، نو موږ د پی ایس آر اے صدر ته، د هغې مشر ته زموږ دا خواست دی چې هغه ولګي او په دې خبره باندې لږ غونده کې نظر یو ځل بیا واچوي چې آیا دا مسله جوړه شوې ده کوم ځای نه ده، دا د سکولونو والا ګناه وه که نه د سرکاري عهدهدارانو ګناه وه. نو هلې به د دې مسایلو نه چې کوم دی هغه پرمختګ راځي. د دې پلیټ فارم نه سوشل میډیا په ذریعې سره ټول تنظیمونو ته یو ریکویسټ کوم چې مونږ څه سیاسي پارټي نه یو، څه وزارت یا څه ایم پی اے یا څه ایم این اے دپاره د تنظیم ته نه یو راغلی، بلکې مقصد زمونږ د ټولو یو دی. مقصد ماشوم ته تربیت ورکول، د وړو ادارو جنګ کول، ځکه چې کم حالات دي دا صرف او صرف غټ سکولونه هغه کم هغه دی چې بای کې ډېر سکولونه زه نوم اخیستل نه غواړم او دې وړو ادارو همیشه دا اګنور شوي دي، نه دې ته هغه شانتې
چې سپورټ ورکړی دی او زه امید د الله نه ساتم او بیا د ګل نبي صاحب نه چې ان شاء الله تعالی دوی به دا وړې ادارې راوچتوي او زمونږ دوی سره ښه پوره سپورټ دی چې ان شاء الله تعالی مونږ به تاسو نه هېڅکله وروسته نه شو او څومره تنظیمونه دي زه هغوی ته هم دا خواست کوم چې راځئ مونږ سره یو موټی شئ. که امن غواړې د بل حق په منې که امن غواړې د بل حق په منې دغه یې چل د بل څه چل نشته د عقل خپې د څه کجی غونته دي د عقل خپې د څه کجی غونته دي پښتونه نور د کې خلل نشته. د ضلع مردان باضابطه کابینه جوړه شوه په هغې کې کم زمونږ صدر عباس صاحب او جنرل سیکرټري انجینیر مدثر او فاینانس سیکرټري علم صاحب او دغه شان نور مرګرو هغې ته عهدې میلو شوې. باضابطه به بیا انشاءالله د دې نه پس موږ غټ پروګرام کوو په مردان کې حلف بردارۍ بیا به د پېښور میلمانه راځي. دا اوس هم تقریبا ډېر لیټ ټایم دی او نن موږ دا ټوله ورځ د وړو ادارو د بقا د هغې د خدمت او هغې سره د ملګرتیا دپاره په سوچ کې تېره کړه. نو انشاءالله آینده به موږ د خپلو ملګرو سره ولاړ یو او دې ته بارکلي وایو او انشاءالله د دې په نقش قدم به موږ روان یو او دغه هلې ځلې به زموږ جاري. ډېره ډېره مهرباني. د تنظیم په مقاصدو کې دا خبره اولنې حیثیت لري چې دا تنظیم به د وړو پرایویټ تعلیمي ادارو د بقا او د سالمیت لپاره هر ممکنه ګامونه پورته کوي او د راتلونکي د پیسارې الیکشن لپاره به د خپل منتخب نماینده لپاره هلې ځلې کوي. د کیمرامین ناصر علي سره نوید بهزاد ټي وي مردان.